आवश्यक का बाहर को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। सूरतुल बकरा पे एतबार द मज़ामीन सरा सलूर हिस्सेदा मखकिनी आयातुनों की जो सूरत दुआ हिस्से बयान शुए। यौ हिस्सा बयान दे इस्बात तौहीद 95 आयातुनों की और द्वेमा हिस्सा बयान दे इस्बात रिसालत नबी अलैहिस्सलाम की और पागी की नह एतराज़ात रिसालत नबी अलैहिस्सलाम तरायात नंबर 176 पूरे। उस दी जायना दूसरत और द्रेम हिस्सा शुरू कीगी और पदी की बयान दे जिहाद फी सबीलिल्लाह और दा हिस्सा दूसरत दायात 253 पोरेदा 253 आयात पूरी दा हिस्सा दा। पदी हिस्सा की द्रे खबरी जिक्र कीगी। अव्वल द मुजाहिद लसिफतुना पिंज़ा मुतालिक दा कीदी और पिंज़ा मुतालिक दा अमल बियाद सियासती मदनी द पारा यानी द मल्क द इस्लाह द पारा सलोर कवानीन और बियाद तदबीरी मंजिल द पारा यानी द कोड द इस्लाह द पारा अतल सहकाम। पदी हिस्सा की जिहाद द बयान दे और पदी की द्रे खबरी बयानी की। अवल सिफतुना द मुजाहिद पिंज़ा मुतालिक दा कीदी और पिंज़ा मुतालिक दा अमल बियाद सियासती मदनी द मल्क द इस्लाह द पारा सलोर कवानीन चे मल्क बदियाल समीगी शिकला दा सलोर कवानीन प मल्क नाफिज शी। लुम्बने कानून जिक्र कई आयात नंबर 178 की अल-क़िसास मिनज़ ज़ालिम द ज़ालिम न किसास और बदला वाखला नो मल्क बदी इस्लाह शी मल्क बदी समशी और कना ज़ालिम जुल्मों की और हगा प पैसों बानिजान खलास की नो मजलूम बराव लगी अगा बकतर की मल्क व बसात जुड़ शी। दा जिक्र कई आयात नंबर 178 की या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला मोमिनानो पता सुबांदी बदला गस्तल
لازم او فرض دی په بارا د وجل شو کې. دویم قانون ذکر کوي د مل د اصلاح لپاره. آیات نمبر 180 وګورئ. قانون حاصل تقسیم الاموال بالقانون الشرعي. چې کله یو سړی وفات شي دغه مال تقسیم کوي د شریعت مطابق. نو فساد نو وبشي. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. دریم قانون ذکر کئی د مل د اصلاح لپاره. آیات نمبر 183 وګورئ. یوصل درې اتیایم. مسئله د روجي د پاره د مضبوطیا د نفس. مسئله الصوم لارتباط النفس. روجو نسا چې نفس او بدن دی تکلیف سره عادت شي نو علا به جهاد کول شي چې بدن دکلک وي. سلورم قانون ذکر کئی. آیات نمبر 188 کی یوصل اتاتیایم کی حاصل لقانون النهی عن الارتشاء. د سود نزان د رشوت نزان بچ کا نو ملک به سم وي او کنا ملک رشوت عام وي. د رشوت بازار د ملک گرم وي نو بیا بغړ خلق ځان پر رشوت خلاصي او غریب بی ګناه هغه کړيږي. یا با په زور او زیاتی سره پر دې حق د رشوت په لار باندې ځان ته حاصلې نو دې سره به ملک فساد راشي. سلور قوانین بیا ور پسې مسله د جهاد، بیا د حج او د عمرې احکام ابور سره واو، بیا د تدبیری منزل لپاره اتل احکام د کور د اصلاح لپاره. لیس البر ان تولوا وجوهکم، د دې ربط داسې ده مسله دی وکړه د الله د توحید او د نبی علیہ السلام د رسالت نو څوک نه مني نو هغه سره جهاد وکړه. نو دلته کې الله مسله د جهاد بیانوي. خو د قرآن دا دستور دی چې کله یو مضمون ذکر کوي نو ما له و ما علیها سره بیانوي. ما لها و ما علیها سره پورا مضمون بیانوي. نو چونکه جهاد چې دی دا د اصول ممدو نه دی نو د دې لپاره الله اصول ذکر کوي چې جهاد با په کومه طریقه باندې کې. نو اول د جهاد د لپاره د مجاهد ټریننګ پکار دی چې مجاهد ټریننګو کی. نو دلته مجاهد ته ټریننګ ورکړي او داغه لپاره لس صفات ذکر کوي، تفصیل به کو. اوس چې کله مجاهد ټریننګ کو نو ملک سمول غواړي، ځکه کمل کې فساد وي نو بیا مجاهد جهاد نشي کوله. نو د مل د اصلاح لپاره سلور قوانین ذکر کړي چې ملک یو اصلاح وشي. نو چې کله د ملک اصلاح وشو او د کور ماحول لخرابي
نو بیام جهاد لتلې نشي نو د کور د پاره تل احکام ذکر کړي چې دا کارونه په کور کې کوالو نو کور به جوړ وي دا مضمون په دې سکه بیانېږي ليس البر ان تولوا وجوهكم ليس البر ندانه کی اندا خبرات تولوا وجوهكم چواړه وای تاسو مخونه خپل قبل المشرق والمغرب په طرف د مشرق او د مغرب دا نیکی نه ده چې ځان نشیخ جوړ کا او ټول جمعات کې ناس او تندې مګه الله وای دا نیکی نه ده ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ندانی کی دا خبره چې واړوي تاسو مخونه خپل په طرف د مشرق او د مغرب تسهیل کی ابن جوزی رحمه الله معنی کوي هغه وای ليس البر ليس الصلاه وحدها صرف مسکول ندی نو سبا کوما ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن لیکن نیکی دهاغه چا ده آمن بالله چې ایمان راړو په الله دې ځاینا د مجاهد صفات بیانې د مجاهد لصفتنا الله بیانې یادا سی وایا چې د مجاهد عقیده بیانې دارنګي د مجاهد اعمال عبادت بیانې او د مجاهد معاملات او اخلاق دا مضمون دی جوړ کا یا لصفتنا د مؤمن د مجاهد لومبنه صفات متعلق د عقیده ليس البر من آمن بالله لیکن نیکی من دا آغا چا دا آمن بالله چی مان راوڑوی پا اللہ یو دویم والیوم الاخر یو پروزی رستو نئی درم والملائکت یو بپرشتو سلورم والکتاب او پا کتابونو پینزم والنبیین او پا طول پیغمبرانو دا د مجاهد عقیده پکار ده دا پینځه سيزونه چې متعلق دي د عقیده سره آمنا بالله ایمانی په الله وی والیوم الاخر او پروزی د قیامت والملائکته والکتاب والنبیین دا پینځه صفات متعلق دي عقیده د مجاهد سره چې دا پنځه صفاتونه بکوي نو jihad بکول شي او jihad به سودمن وي او چې عقیده خراب وي او jihad کوي نو هباء منصورا دي وآت المال على حبه اوس دې ځنا پنځه صفات چې متعلق دي د عمل سره وآت المال على حبه لمبنه صفت متعلق د عمل وآت المال على حبه او ورکوي مال على حبه سراد منی د الله نه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب پدې غنو مصارفو کې مال لګي دویم صفت واقام الصلاه د مص پابندي وکي دریم صفت وآت الزکات او زکات باور کوي سلورم صفت والموفون بعهدهم اذا عاهدوا او پورا کون کی بوی د خپل لوزونو چکل لوزو کی او پنځم صفت والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس صبر وکي په وخت مالی نقصان کی والضراء او بدنی تکلیف کی
وحین الباس او په وخت د جنگ کې دا 15 صفاتونه متعلق د عمل نو اخر کې په الله حکم لګئی اولئک الذین صدقوا دې کسانو رښتیا ویلي دي اندا رښتینی خلق دي واولئک هم المتقون او دا کسان دی پرهیزګار دي متقیان د دې صفاتونو مالکان دي 15 صفات متعلق د عقیده او 15 صفات متعلق د عمل وآت المال على حبه او ورکوي مال لرا على حبه سراد من د الله نه مجاهد کی بصفت دا پکاري چې دې به مال لګي او الله سره به مينوي مجاهد بده ته نه وي چې او د ټلیفونو کې چې دومره پیسې راورسوګنی وجنم دي او په خلکو بڑا کې اچي نن سبا مجاهدین دونم مجاهدین دي صرف یو برګ وسکټه کتلې او یو د غړې شملې تور پټکې ولې ادا مجاهد دی او چې کارنامو ته ګوري نو بدعمله خلکو د ټلیفون کوي دومره پیسې راورسوګنی خیر دی نشته دی او ټول عمر فساد نه مجاهد له صفات پکار دي وآت المال على حبه او ورکی بمال لرا على حبه سراد من د الله نه الله سره به مینوي او مال به ورکی دویمه معنا وآت المال على حبه او ورکی بمال على حبه سراد من د مال نه په مال باندې ډیر مین دی خو بیام خپل محبوب مال غریبانان لور کوي چالا ذویل قربا خپلوان الله والیتام او یتیمانان الله والمساکین او غریبانان الله وابن السبیل او مسافر الله دا مقامات او پی جناو دیل مال ورکا والسائلین او سوال کونکو لرا سوال د نچاو کو د الله پونم باندې راټه ما مال ولا ورکا والسائلین او سوال کوونکو ته وفر رکاب او پازا دولو د سټونو کې یو کس غلام دی د بل په ګرب کې دی نو داغه قیمت را واخله واقاله ورکا او دی آزاد کا په دې مصارف باندې مال لګو او ګورې مال لګول انتهایی زیاد ثواب لري حدیث کې راځي اوږد حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي سبعتون یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله و کسان با د الله د رحمت د سور د لاندې وی په هغه ورځ باندې چې بل سورې بنوي صرف د الله د رحمت سورې بوي رز د قیامت و کسان با پرز د قیامت باندې د الله د رحمت د سورې د لاندې وي چې بل سورې بنوي صرف د الله د رحمت سورې بوي بیا نبی علیہ السلام د غیلک تفصیل وکړو وی رجل تصدق بیمینه حتی لا تعلم شماله نبی علیہ السلام وی هغه سړی چې په خلاص باندې خیرات او صدقه ورکی او ګس لاس خبر نشي چې دی خلاص سور کړی دی نو دی به د الله د رحمت د سوري د لاندې وي چې ګس لاس تم پتهونه لګي چې خلاص سور کړی دی او نن سبا معمولی خیرات به کوي دړی اوړوي راوړي او تور سره به ور کوي نو هغه ته وای شابه کیمرې ته وګوره چې تصویر سره وباسي نو بس پوچې شی به ورکی او شل ځای به دغه تصویرانو باسل کیږي په دنیا او شرمې نه داسې خیراتو کا چې په سم لاس کې چې ګس لاس ته خبر نشي دارنګي امام عادل چې امام سلطان او بادشاہوي انصافدار وي دی بد الله د رحمت د سورې د لاندې وي دارنګي دریم ځوان عابد ځوان وي
او د الله عبادت کوي په ځوانۍ کې دی به د الله د رحمت د سورې لاندې وي. بل محبت کوونکې د جماعت سره مینه ده منځو کې فارغ شي د جماعت نوځي دنیوي کار پسې اوړه کې بیا دا خبره وی چې بل مزلو بیا ځان را رسوم. محبت کوونکې د جماعت سره د الله د سوري د لاندې بوي. دارنګي محبت کوونکې د الله د پاره چا سره مینه کوي صرف د الله د رضا د پاره محبت و سره کوي د الله د رضا د پاره. او دارنګي منکی دن کې د زنانه په وخت د دعوت کې دعوت و د میلاو شي د بدفعلی او د منشي چې ناز د الله نه یریږم. دارنګي هغه سړی چې هغه ځان لوي یوازې وي او جاړي الله ته جړا کوونکې په خلوت کې یوازې ناسته ځان الله ته عاجز کی ځان کمزور کی چې الله زه ډېر کمزور یم خپل کړه وړه هر ځان لمخې ده کی او پاغي و جاړي د الله بڑای د الله تعریفونه کوي خپل عاجزی او کمزوري الله تخکارا کوي نو دی بد الله د رحمت د سورې د لاندې وي. او چې پټه صدقه ورکي صدقه ورکا خیرات وکا کله له ورکې نو الله ته پته ده او کنه مخلوق له ورکې نو بیا مخلوق ته خاینو کله بیا تختې لګو چې بدست مبارک بلانکې تخته ولګو لانکی جمعات جوړ کو نو خپل نوم پیولې کا رفائی کار وکړو نو خپل هغه په اشتهار په ولګاوه او کله لکه نو الله تخکاری الله نه پټیږي نه. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين او ورکوي مال لرا سرا د مینې د الله نه ذوي القربى خپلوانو ته والیتامى یتیمانانو ته والمساکین او غریبانانو ته وابن السبیل او مسافر ته. مسافر طالب دی د علم په طلب د علم راوته دی خپل علاقه پر خودی دا د الله دین زکای نو خیر خیرات پاغه باندې وکا. حدیث کې راځي ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن درې دعاګانې دي چې هغه الله قبلې داغي په نو قبولیت کې شک نشته دی چې دا به نه قبليږي خامخا به قبليږي. یو دعوت المسافر مسافر چې دعاو کې نو الله قبلې. دویم دعوت المظلوم چې بچا باندې ظلم کیږي او مظلوم واقع شي او د خیریو کې نو الله قبلې. او دریم دعوت الوالد علی الولد پلار چې د خپل بچی د پاره دعا کوي نو دا قبلېږي. دا ولی دا درې واړه دعاګانې دا د زړه د کومې نه وي او د درد نه وي. مسافر چې په حالت د سفر کې وي ډېر بېسري وي نو د زړه د کومې نه دعاګانې کوي. دارنګې مظلوم باندې چې ظلم شروع شي نو بل څوک اسرې نه وي نو الله ته خپل فریاد کوي. او دعا د پلار د پاره د خپل بچي دام د زړه نه وي چې الله زما بچي دا دیندار کا او بچو ته دعاګانې کوي ادا قبليږي. نو خپل بچو لا په خپل دعاګانو کې سو کوي دعا ولا غواړي. او خصوصا په دی وخت کې چې د فتنې دور دی د يهودو او د پیرنګیانو مکمل کوشش ده چې دا نوې نسل پس طریقې سره تباہ او برباد کی او ذهنی مفلوج کی. والحمدلله چې د قران درسونه وي د قران پروګرامونه وي نو يهود به خپل کار کې نه کامیابیږي او هغه چا کې ونه کامیابیږي چې څوک قران ته ناشتي او چې قران ته نه کی نه بس بیا خو تباہ او برباد دي. واقام الصلاه واتى الزکات او پابندی کوي د منځو او ورکوي زکات. والموفون بعهدهم او پورا کونکي دي د خپل لوزونو
اذا غاهدو کلا چلوزو کی او پینزم صفاتو والصابرین فی الباساء او صبر کون کی دی فی الباساء والضراء ګورې ځای په ځای و باسا او ضراء راځي نو باسا ویل کیږي مالی تاوان تا او ضراء بدنی تکلیف وحین الباس او په وخت جنگ کې اولئک الذین صدقوا دا ها کسان دي چې دوی رښتینی دي فی القول والعمل واولئک هم المتقون او دا کسان هم دوی پرهیزګار دي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص اوس په دې آیات کریمه کې لومبنه قانون ذکر کړي د سیاستی مدنی د پارا لومبنه قانون هغه دا القصاص من الظالم د ظالم نه بدلا واخلا چې ملک دی ظالم نه بدلا واخلا چې مل دی روخ شي چې کم سړی ظالم دی هغه له سزا ورکې القصاص من الظالم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص بالقتل اے مومنانو کتب علیکم القصاص پرست شوه دی پتا سو باندې القصاص بدلا غستل فی القتل ببارا د وجل شو کې یو مړ وشو نو هغه نه بدلا واخلا وی وجنا ظالم ظلم وکړو نو هغه نه د ظلم بدلا واخلا الا بد ملسمیږي دې ځای کې الله وایي چې پتا سو باندې قصاص لازم دی په بارا د وجل شو کې نو ګورئ درې شریعتونه مخکې تیر شوي دي دوا یو د موسی علیہ السلام شریعتو باغی کې صرف قصاصو بس چې چا به یو بنده وجلو دغه قاتل به قصاص کېدو دویم شریعت د عیسی علیہ السلام هغه کې صرف دیتو قصاص پکې نو صرف دیتو او دریم شریعت زمونږ استادو زمونږ د پیغمبر دی نو په دې کې قصاص هم شته او په دې کې دیت هم شته نو دا ولې داسې و موسی علیہ السلام جلالی پیغمبرو نو جلالیو غسناک زورور پیغمبرو نو داغه په شریعت کې صرف قصاصو عیسی علیہ السلام ډېر نرم دلا جمالی پیغمبرو صبرناک پیغمبرو نو داغه په شریعت کې صرف دیت شو او زمونږ استاد پیغمبر چې دی نو هغه جمالی همو او جلالی همو جلال بکی همو غصه دا بکی هم وا د غیر د پاره او جمال او صبر دا بکی همو د خپل ملګرو د پاره نو زمونږ په شریعت کې قصاص هم دی او دیت هم دی قصاص دی ته وای چې وسړی راولږي او یو تن بی ګناه وجلو نو دک قاتل به قصاص کیږي چې قتل عمد کړي وي دویم دی کچری وارثان د مقتول وای چې مونږه بدله ناخلو ټول په دې رضا شي نو بیا به کم دی د قاتل نه او دغه د ورثاونه سل خان یا دغه قیمت غستل کیږي دا ورکی هغه مقتول وارثانو لره او که بیا وارثان د مقتول وای چې مونږ بدل اخلو او نمونږه پیسې اخلو مونږ الله ته پریږدو یا مونږ معاف کړي دي نو بیا سم نکیږي سزا د اخر هغه الله ورکی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص اے مومنانو لازم دے پتا سو باندې القصاص بدلا غستل فی القتل باراد وجل شو کې ظالم نه بدلا واخلا ملک بدل اصلاح راضی لکا دومر رضی الله دورو نو په هغه ټیم کې کم چې امیر روم هغه تواب کول د بیت الله دی کې غریب سړی داغه مخه لراغه
عربي باندې شو نو امیر روم داغه نه سپېړه پورته کړه اس به سه وهلو هغه باندې چې رااله عمر صاحب ته وې چې امیر روم وهلم بی ګنا امیر روم مال غزار راکو عمر صاحب دې حاضر کړي چې امیر روم حاضر ک نه مسلمان شو عمر صاحب هغه باندې چې ته وې دنه بدلا واخلا غزار ولاغه سی ورکا ملګرو ته وی دا سم کوي امیر روم دی نوې مسلمان دی حسنا چې دین اسلام پریک دی د خیر آباد وای عمر صاحب یو دی وای وته خد الله قانون بجاری کوم هغه باندې چې امیرونو سفیړه ورکړه چې څنګه ولا ورکړې و او هغه امیر روم لاړ اسلام پرې خود عمر صاحب د دې پروا نه کوم قانون بجاری کوم یو پیر قانون جاری کا بیا به ظلمونه نه کیږي زمونږ د ملک روزانه نوی واقع شي ماشومان سره الکانو سره تورسرو زنانو سره یو طرف ته یو زیاته جنسی او بل طرف ته بے دردی سره دغه قتل د هغه زنانا یا د الک یا د ماشوم قتل او ټول دنیا غوویني چې دا ظلم او زیاته شوه دی دنیا ته خبر شي یو ورځ بس هغه پولیسونی سي دن لیکي ها هو جوړ شي خلق مطالبه کوي دوره د کم دی ګرمي وي پدری مرز باندې بس خبره ختمه قصاص نشته دی بدلا غسل نشته دی کچره دا وا نو ملک ودا نظام نو یو ظالم یو پلید دراولی او مسروب چوک کې هغه سره خویو کې الټه دی پانسی کې او دو ګولو بخید په ول شي یاد دې غوخه او پوټی کټ کول شي بیا وسوک داسې کارو کې روزانه چې کم دی او چا سره کېږي د غریبانو بچو سره کېږي دا خو دی الله داسې کېږي چې کم غټ خلک د سیاسيانو چې دا کم ناس یې مونږ قانون جوړو قانون پاس کوو دای سره دی وشي نو بیا به د خپل ځان تاسو کوي بیا خو غریب دی هغه بیا څوک تاسو کوي ځنې واقعیات او تقریبا دا ډیر زیات شوي دي اوس روزانه چې دا میډیا ګوري دا واقعیات صحیح کې ولی چې قصاص نشته دی قصاص واخلا نو ملک باندې اصلاح راشي او د قصاص نه نو اصلاح ناراضي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو کتب علیکم القصاص لازم دے پتا سو باندې بدلا غستل فی القتل بباراد وجل شو کی الحر بالحر اس قانون ذکر کئی چې طریقہ بیدائی الحر بالحر آزاد با وجل کیگی و بدلا دا آزاد کی والعبد بالعبد او غلام با وجل کیگی و بدلا دا غلام کی والانسا بالانسا او زنانا مقابله د زنانا کې فمن عفي له من اخيه نو هغه څوک چې ما پیوش واغتا من اخیر طرفا ضرور داغنا شیون د سیزو نو فتباهم بالمعروف نو ورپسې کې دلی په ښه طریقه واداء الیه باحسان او ادا کول دی وارستا په ښه طریقه الله وی کچری د مقتول وارثانو وی چې بس مونږ د قاتل نه څه شی ناخلو یا دور دی راکی او دور دی ناخلو نو الله وی فتباهم بالمعروف په ښه طریقه وته مطالبه کوي واداء الیه باحسان او د قاتل وارثان یا قاتل په ښه طریقه باندې به ورکي دا بني چې د مقتول وارثانو لګي اور پسې شابه زرکوا راکا ار وخت ور ولا ولاړي او داسې به اومني چې د قاتل وارثان دیت ورکي او ټال مټول شروع کینا په ښه طریقه به ورکی دایبم په ښه طریقه مطالبه وکي هغه به په ښه طریقه ورکی فمن عفي له من اخيه نو هغه څوک چې معافي وکړي شو هغه ته من اخيه د طرفه ضرور د هغه نه الله وترور وي ورو خدای کنه مسلمانان دي د یو علاقه خلق دي شیئون د سسیزو فتباهم بالمعروف
ورپسې کېدل په ښه طریقه واداء الیه باحسان او ادا کول دی وارث ته په ښه طریقه ذالک تخفیف من ربکم ذالک دا حکم د ماپی چې دی چې بدله ناخلی او دیت اخلی ذالک دا حکم د ماپی تخفیف دا سانتیا ده من ربکم د طرفا د رب ستاسو نه ورحمت او خاص مهربانی ده فمن یتدا بعد ذالک نو چا چې زیاتیو کو رستو د دینا دیت مو واغستو او بیا غسړې مړوم کو فمن یتدا بعد ذالک نو چا چې زیاتیو کو رستو د دې کارنا فله عذاب الیم پس د پارا عذاب دردناک دی ولکم فی القصاص حیات دل کی الله رد کئ دا کی دی د خلقو او فلسفه د قصاص ذکر کئ خلق وای یره چې یو مړ شو نو دا بل ولې مړول کیږي خلق دا وای چیرې یو بی ګناه قتل کو نو ټیک دغه خلاړ اوس دا قاتل چې دې قتل کین دا ځان له ګناه دی نو الله رد کوي دی ځای کې او د قصاص فلسفه ذکر کوي فلسفه د قصاص دا چې یو سړی بی ګناه قتل کو او دغه قاتل چې کم دی بر سر عام دی پانسی شو یا دی قتل کړي شو نو نور چې څومره خلق دی چرې به هم بیا داسې کار نه کوي ځکه هغه به یریږي که ما قتل وکړو نو بیا زه به هم قتلېږم نو بیا به داسې کار نه کوي نو یو قتل کا قصاص او بدله دی واخله نو ملک به د اصلاح راشي فساد به ختم شي او کنه قاتل قتل کې او ته ماف کې رشوتونه اخلي آزادې چې دا پلانکی سره تعلق دی او دا پلانکی سره تعلق دی زمونږ د ملک سناشنا ظلم شروع دی تقریبا یو څو میاشتې مخکې 400 کې هغه یو سړی 3 رونه چې کم دی په خپل دیره کې وجلیو بیا لړ ملیشیا ته په انټرپول باندې راوستو دلته یو څو میاشتې کېدو هغه آزاد شه د خیره ګرځي بری شو خپل نظام دی بس بری شو اوس دغه ظالم چې تا دومره انټرپول باندې راوستون دی برسریام شوټ کا چې بیا سو قتل نه کوي دا فلسفه د قصاص ته دې دا کې الله وایي په نوم مسلمانان دی جی کو توای په قران فیصله کوم قسم په الله کې غاړه وستک دی قران ته ګندا قران دی ملک شته نه دا بیانېږي نه او مونږ یو سر د ثواب په نیت باندې او چې روزه رااله قران به ول غواړي ثواب پر راته ملاوي شي دوره وکاو هر چا دوره شروع کړل دا هر یو ناس یو دوره ده بس سګه سپاره مې وې 2 سپاره مې وې دوره او کړه خیره بس ثواب بوته ملاوي شي که پویږي او که پینې پویږي شروع دینو ځکه خبره ده خدا عمل کتاب دی دا عمل کتاب دی د دې وجنا شیخ القرآن د کابل ګرام مولانا ولی الله رحمه الله هغه به وی په ټوله دنیا کې ما ته څوک یو کوټه نشي خولی یو کوټه چې کې دار اسلام وي د اسلامی قانون په هغه کوټه کې وی دارالمسلمین د مسلمانانو کورونه ډیر زیات دي پښخړو مسلمانان دي پښخړو او اسلامی قانون دا په ځای کې نشته دی یقین ساته د خپل ملک د اسلامی قانون د نفاذ د لپاره چغه وه چې زبا چې کم د اسلامی قانون راولم نو بس که د ژوند نه تنګي نو دا چغه وه صرف چغه وه نو پرېدا یا راضي او یا ناراضي هغه څه خبره ده چې الحمدلله مونږ اسلامی جمهوریه پاکستان کې اوسېږه کنه اسلامی جمهوریه پاکستان کې اوسېږه به کنه دا قران راواله د قران فیصله شروع کا حاشا وکلا چې دا تاسو رسو کومانی ولکم فی القصاص حیات استاسو لپاره فی القصاص په قصاص کې حیات ژوند دی یا اول الالباب ای صفاقل والا لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ یا پرهیزګار شئ د دې لپاره چې تاسو بشئ د زیاتینا کتب علیکم دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعی د مال تقسیمول د شریعت په قانون باندې وکا ملک باندې اصلاح راشي
او کدا سینه کې ملک او فساد وي. کتب علیکم مقرر شوی دی پتا سو باندې اذا حضر هر کلا چې نږدې شي احدکم الموت یو تن ستاسو ته الموت علامات د مرګ ان ترکا خیرن کچری د پر خودوی مال خیرن په معنا د مال تفسیر قرطبی وای الوصیت وصیت کول للوالدین د پاره د مور او پلار والاقربین او د پاره د خپلوانو بالمعروف په ښه طریقه یا بالمعروف په قانون شرعي سره حقا دا لازمه ده علی المتقین په پرهیزګارانو باندې په متقیانو باندې دا حکم لازم دی. دی آیات کریمه کې تقسیم الاموال بالقانون الشرعي د مړی مال تقسیمه د الله د کتاب په طریقې تقسیم کا. دی ځکه لږ ځان پوهه کوي. بعضی مفسرین وایي چې دا آیات کریمه دا منسوخ دی هغه د سورۃ النساء په آیات سره یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سره چې کله په هغه سورۃ النساء کې حصے د وارثانو بیان شوي نو دل کې د مړی چې دا بنده د مرګ نه مخکې وصیت کوي نو دا آیات منسوخ شو او هغه ناسخ دی. صحیح ده ای کې سی بیان شوی دی نو چې سی الله بیان کړي نو وصیت ته حاجت پاتې نشو چې دا کم بنده مړیږي د خپل وصیت نه کوي بس الله یې سی بیان کړی دی. خو زمونږ استادان او زمونږ شیخان وایي چې نه آیات کریمه منسوخ کومه آیات کریمه منسوخ نه دی بلکې آیات کریمه کې مطلب دا دی چې دل کې دا کم بنده چې وفات کیږي نو دی به صرف دومره ووایي چې زما مال چې دی دا په قانون شرعي باندې تقسیم کوي نو قانون شرعي سورۃ النساء کې بیانېږي نو هغه آیات به د دې تفصیل شي نو نسخه پکې رانله هغه آیات چې دی او د دې تفصیل شي نو نسخه پکې رانله یا د دې کتبه معنی چې کم دا استحبه دی دا خبره مستحب ده چې کله یو سړی علامات د مرګ وویني او مرګ نو د مور او پلار د پاره دا بیانو کی چې زما دومره مال او دومره س دا زما مور او پلار لور کې په قانون شرعي سره نو آیات منسوخ نشي. فمن بدله تخویف ورګي یو سړی وصیت کړي دی مړی وصیت وکړ او وصیت صحیحومو او هغه کې بل چا بدلی وکړه هغه بدل کو نو ګناګار بدلون کړي. فمن بدله نو هغه څوک چې بدل کړي دی وصیت لرا بعد ما سمعه رستو د هغه سنه چې دو واورېدو دا وصیت. تفسیر جلالین معنی کوي بعد ما سمعه ای بعد ما علمه آغا چا چې بدل کو دی وصیت لرا رستو د آغا سنه چې دی پوه شو بدی وصیت باندې فإن لما پس خبر دادا اسمه گناه د بدلولو د وصیت علی الذین پها کسانو باندې دی جو بدلونه چې بدلوی دی وصیت لرا چا چې وصیت بدل کو دی ګناګار دی. مړی وصیت کړو او رستو خلق وصیت بدل کچ نه داسې نه دی ویلی داسې ویلی دی. ان الله سمیعون بیشک الله تعالی اوریدون کې دی بیشک الله تعالی اوری وینا د مړی علیم او په دې په وینا د وارثانو باندې. فمن خاف من موسن ها اوس یو سړی مړیږي او هغه د ظلم او د ګناه وصیتو کی مثلا یو سړی مال ډیر دی دی وای چې زمر شمه نو زما دا ټول مال چې کم دی پلان کې سینما باندې ولګوي زما په دې مال باندې زیارت او درگاه کولاو کوي د ګناه وصیتو کی یو یا چې کم دی او سړی مړیږي او دغه 15 بچی دي او دی وای زما دا ټول مال چې کم دی ما دی یو بچی په سولې کو دا نور بچی دي محرومه کوم نو دا یو قسم ظلم شو. نو چې کله د ظلم وصیتو کی نو بیا پکار دادا چې هغه اوریدونکو چې دی هغه وصیت بدل کی
د ګناه وصیت بولم نه مني او د ظلم وصیت دا بولم نه مني. فمن خاف من موص نو هغه څوک فمن خاف من موص نو هغه څوک چې ویرید من موص د وصیت کوونکی نه جنفن د ظلم نه او اسمن یا د ګناه نه فاصلح بینهم نو اصلاح وکړه په منځ دای کې فلا اسم علیه نو نشته هیڅ ګناه په د باندې. ان الله غفور رحیم بیشک الله تعالی بخنه کونکي مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اوس دې ځای دریم قانون مسئله د روزه د پاره د مضبوطولو د نفس. روزه ونیسا چې نفس دې مضبوط شي. زکه بیان د جهاد شروع دی. نو جهاد به ال کول شي چې کلستا په نفس کې مضبوطیای. نو چې مضبوطیا نه بیا جهاد نشي کوله. نو روزه ونیسا چې تکلیف سره عادت شي. او د روزي غنې پایدي روزه چې بندنی سي نو غنې پایدي دي. یو فائدہ د روزي دا ده چې بیا جهاد کې لوګه تیرول شي. چې روزه ونیسي او جهاد کوي نو بیا تکلیف تیرول شي. دویمه فائدې دا ده چې کله بندا اوږه شي او لوګه پیراشي نو بیا صدقه او خیرات ورکول شي. ځکه چې دی اوږه شوی نه وي او خموړ وي د سره د غریب احساس نه کیږي چې زما په دې محله کې زما په خوشا کې ډیر غریبانان اوسېږي. نو چې د روزه نیولي نو دې صدقه نشي ورکولی. نو چې روزه ونیسي نو بیا صدقه ورکوي. او دریم دا چې یو سړی د الله په حکم باندې حلال مال نخوري په حال د روزه کې. یو بنده روزه ونیوله نو دې روزه کې حلال مال لګوتې نه وړلی. حتی که دې کمره کې आवाज هم دی بیخي आवाज دی او د ځنې خوراکونه حلال پراته وي نو دی وایي د الله حکم دی چې دا بنه خوري. نو چې یو سړی روزه ونیوي او د الله د حکم د وجنه حلال خوراک نه خوري نو سبال بده د الله د حکم د وجنه حرام معلوم لاس نوړي. روزه کې دا فائدہ ده. سبال به حرام معلوم نه خوري ځکه چې د حلال مال لزان ساتي په روزه کې نو سبال به حلال حرام معلوم لاس نوړي. نو روزه کې ډېرې فائدې دي او د روزې ثواب هغه خو پتم نه لګي. حدیث کې راځي حدیث قدسی دی الله وی الصوم لی وانا اجزی به. روزه عبادت چې دی دا زما د پاره دی او زبا د روزي بدلا د خپل شان مطابق ورکوم. روزه چې دا الله وی دا زما د پاره ده او الله وی زبا د روزي بدلا د خپل شان مطابق ورکوم. نو ډیر زیات اجر او ثواب دی. بعضی خلک معمولی غوندي بیماری پر راشي نو بس روزه پرې خودي زما شوګر دی زما بی پی دا زما ګردو کې وبنشته نو خیر څه ترتیب ولاو کا کنه روزه ما قضا کو. انتهایی د اجر او د ثواب حامل دي. نو دې کې مساله د روزه ذکر کړي. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو کتب علیکم الصیام پرسل شوی دا پتا سو باندې روزه نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لکه چې پرسل شوی په کسانو باندې من قبلکم چې په خواستا سنو لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو بشئ د دې لپاره چې تاسو بشئ د ګنا نه. ور دې ځای کې الله وایي په تاسو باندې روزه فرض ده نو اسانتیا پیدا کوي چې تاسو نه مخکې کم خلکو پای باندې روزه فرض و نو چې یو بوج په تاراله او په نورو کسانو باندې هم راغلی نو دې کې تخفیف راځي. دویم دا دل کې الله وی پتا سم روزه فرض ده او په مخکینو خلقوم روزه فرض و نو دل کې دا تشبیه چې دا په فرضیت کې ده نه په کیفیت کې ده. ځکه په کیفیت کې اختلاف دی. په مونږ باندې خو کال کې یو میاشت روزه ده او په مخکینو امتونو باندې شپږ میاشتې روزه وي او شپږ میاشتې به کوجه وه یا به یو روز روزه وه او بل ورځ به چې کوم نه کوجه وه. نو دل کې دا تشبیه چې دا نفس فرضیت کې دا په کیفیت کې نه ده. کیفیت کې اختلاف د زمونږ روزه خو ډیره لګا ده یو میاشت نو
یو میاشو او د مخکینی امتونو روزي چې وین شپږ میاشتو روزي وي شپږ میاشتې نو صرف الله وای چې پتا می پرس کړه نو ګورستان مخکې په نور خلکو هم پرس کړي دا واستاره جدا روزه ده او هغه جدا طریقې سره وا لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو بشئ د ګنا نه ګوري الله د روزي حکمت ذکر ک د روزي څه حکمت ته حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلیو یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج نبی علیہ السلام وی ټولګیا د ځوانانو ستاسو کې چې د چا طاقت وي د نکاح کولو نو نکاح دیو کې زګه نکاح چې دا نو دا بندون کې دا د بد نظرۍ او نکاح چې دا پاکون کې دا عورت لره او بیا نبی علیہ السلام وی څوک چې د نکاح طاقت نه لري نو فعليه بالصوم د بزان باندې روزي لازم کی فإنه له وجا ذکر وجه چې دا د شهوت د پاره ډال لې کله چې بنده خوراکو کې او په خېټه باندې موړ شي نو شهوت بړکاو شي نو چې کله بنده وګوي او لوګ او تندوي نو شهوت نوي نبی علیہ السلام د چا چې طاقت وي نو هغه د وادو کې نظر به بچ شي د ګنا نه دارنګي عورت به د ګنا نه بچ شي او چې د واده طاقت نه وي نو روزه دی ونیسي ځکه د روزي فائدہ دادا چې دا شهوت ماتون کې دا شهوت ماتي لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو بچی د ګنا نه ایام معدودات دا دویم تخفیف ته تبوای چې روزي نیول دا خو یو میاش روزي نیول دي دا به سوق نسی نو الله وی ایام معدودات مړ سو روزي د شمیرل شوی دي ایام معدودات یو سو روزي دي معدودات نشمیرل شوی فمن کان منکم اوس دریم تخفیف دریم آسانتیا فمن کان منکم مریض نو هغه څوک چې وي تاسو نه مریض نه جوړه او علی سفرن یا مسافر وي په سفر باندې وي نو روزه او خړه مسافر دی یا مریض دی ګوره مریض هغه چې طبيب حاذق په ډاکټر چاو ته وي تو روزه ماته کا روزه ماته کا نو روزه ماتول شي خو چې ډاکټر وته وي دانه چې معمولی سرخوږي رااله زر سرخوږي ګولې چوما نو روزه ماته کما او زماته کا مطلقی بیماری نه ده چې ماهر فی الفن اعلی ډاکټر وته وي چې ستا ګور گزاره ګرانه ده تب روزه ماته نو بیا ډاکټر پوه شو الله پوه شو هغه ذمہ داری واغسته په معمولی خبره به روزه نه ماته پرو ما جو کس ټلیفون کې د غرمې نه پس یو کس ګوته خوشوي د غړه ګوته انوي د درد لپاره ګولې چولې شي چې دا روزه ماته کې دا درد خشي ما ستن دی وای کنه ستن جایز د درد ستن دی وای روزه نه ماته معمولی ګوته خوګوا چې بس دیو سو ګولې واچي چې درد خشي نو ما ستن باندې روزه نه ماتيږي ستن دی وای نو مریضن نه مراد هغه مریض چې هغه تر ماخام نه رسی بیا فمن کان منکم مریض نو هغه څوک چې وستا سنا مریض نه جوړه او علی سفرن یا په سفر باندې وي او روزه ما تکړه نو فعليه عده نو په د باندې شمیرلی من ایام اخر دروازو نورنا بیا به قضا راړي وعلى الذين وبها کسانو باندې یتویکونه چې طاقت نه لري د روزه فدیه طعام مسکین فدیه ورکول چې خوراک دی او غریب دی کم بندا د روزي طاقت نه لري نو فدیه ورکي فدیه څومره ده بعضی خلک ما بیماران ته وای خیر موږ فدیه ورکو تاسو روزه پرې فدیه سوره شي ده او دوه ټیمه خوراک ده کنه دا چې ته بیا ډېر پیسې وي بیا به وته کمپنی کې چې روزه بنی سي موږ له کار ګورم پیسې ورکو او بس هغه لګونته پیسې سلو پي دي په هغه کور نه روانيږي کنه بس روزه مې څنګه پیسې ورکو دا پیسې په هغه صورت کې ورکا چې کله د قضا راړو طاقت نه وي ها قضا راړې شي نو بیا پیسې نه ورکې بیا به کم نه روزي قضا راړي یو داسې بیمار دی چې هغه ته شیخ فانی وای شیخ فانی
هغه بوډا چې پناه کیدون کې دي بعضی مشران مخ تکړه وي خو چې بیماری پر راشي دا سره غونډي کې دومره غونډه کې پاتې شي بیا دغه سکټ کې د خلک په لاس کې اړي راړي او صاحب کی وی نو دک کې توي شیخ فانی چې د دنیا نه بالکل محروم شوی د دنیا د لیدو د کاتو د اورېدونه نو دغه فدیه ورکړه نو فدیه صدا دوه ډېمه خوراک دی غرمه او ماښام خوراک ورکړي هغه خوراک چې کم پخپله کې متوسط خوراک داسې بنه کې چې چرګان سره کې او ورکړي او وستلی وي او داسې به هم نه کې چې چټني تیار کړي او بس غریب لی ولېږي نه برابر خوراک وعلى الذين او په کسانو باندې یطیقونه چې طاقت نه لري د روزې نیولو فدیه طعام مسکین فدیه ورکول دي خوراک دی او غریب دی د یو ورځې فمن تطوع خیرا فمن تطوع شیخ الاسلام علامه ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي چې داسې وکي چې ماښام روزه مونیسي او ماښام روزه مات راوالی او بل لور کې دا ډیره بهتره ده روزه مونیسي په خپل او روزه مات راوالی او غریب له وړي دا غي مطلب هغه فدی مقدار باندې ول دا ډیره خبره ده فمن تطوع نو چا چې خوشالۍ سره خیرا نیکی وکړه فهو خیر له نو دا غوړه ده د لپاره وان تصوموا او دا چې روزونه سي تاسو خیر لکم ورستاسو لپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دی آیات کریمه کې تعیین د میاشتې کوي چې د رمضان دا میاشت کمه ده روزي خو نیول دي خدا کمه میاشت ده او د رمضان د میاشت عظمت ذکر کوي او فرضیت د دې میاشت د روزي ذکر کوي شهر رمضان الذي دغر ود چی دی شهر رمضان الذي میاشت رمضان دا الذي هاغ میاش انزل فيه القرآن چې نازل شوه دی پاغي کې قران کریم ګورې د رمضان په میاش کې قران کریم د لوح محفوظ نه اسمان دنیا تراغله دی په 24 رمضان باندې د رمضان المبارک په میاش کې د لوح محفوظ نه اسمان دنیا ته قران راغله دی په دې میاش کې قران نازل شیو د قران کریم نزول دریو طریقو سره شوه دی اول دا قران چې دی دا د الله خبرې دی د الله کلام نفسی دی نو د الله د ذات نه دا خبر را لوح محفوظ ته یو نزول دا وشو بیا په 24 رمضان باندې د لوح محفوظ نه اسمان دنیا ته قران کریم په یو ځل باندې را نازل شو بیا په دې اسمان دنیا کې قران پروتو برا او دی دنیا ته نبی علیہ السلام باندې تقریبا 23 کال کې د قران کریم نزول او وحی پوره شوی ده دل چې الله وای میاش د رمضان هغه دا چې قران نازل شوی دی دا 24 رمضانو د دې وجنه یو روایت کې راځي واصله بن اسقا رضی الله فرمایي چې څومره آسماني کتابونه دي دا ټول پر رمضان کې نازل شوي دي لکه د ابراهیم علی السلام صحیفه چې وي نو دا په اول رمضان راغلی وي دارنګي تورات چې وو دا په شپږم رمضان باندې نازل شوی وو انجیل چې وو دا په 14 رمضان باندې او زبور په 12 رمضان باندې او قرآن په 30 رمضان باندې آسمانی کتابونه چې دي ټول په رمضان کې راغلي دي نو د رمضان خپل فضیلت نه دی بلکې د آسمانی کتابونو د وجنا رمضان د مروي فضیلت ملاو شو چې الله وت خپل میاش ویلي دي شهر رمضان الذي میاش رمضان هغه دا انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په دې میاش کې قران کریم هدى للناس هدایت دی د پاره د خلقو وبینات من الهدى او خارح کام دی من الهدى د هدایت د خبرونه والفرقان او د فرق کوونکو نه فمن شهدا فرضیت دروجه فمن شهدا نو هغه څوک چې حاضر شو منکم تاسو نه شهر دی میاشت ته
فلیصمه نو روجه دی ونیسي د دې میاشتې دا فرضیت د روجه په دې آیات باندې روجه فرض ده. فمن شهدا نو هغه څوک چې حاضر شو منکم ستاسونه الشهر دې میاشتې ته فلیصمه نو روجه دی ونیسي د دې میاشتې. ومن کان مریضا او هغه څوک چې وینا جوړه او علی سفر یا په سفر باندې نو فعدة من ایام الاخر نو په د باندې شمیرل دروازو نورونه یعنی قضا به راړي چې کله رمضان میاشتې را شوه او د صحتیاب شو یا سفر ختم شو بیا به د روجه چې کم دنو بیا به د روجه قضا راړي. یرید الله بیان د سهولت یرید الله وېدا روجي قضا ذکر اړللی اوس پر خودلی چې الله پتا سو باندې تنگسیا نه راولي الله اسانتیا راولي. یرید الله غواړي الله تعالی بكم پتا سو باندې اليسرا اسانتیا ولا یرید او نه غواړي الله تعالی بكم پتا سو باندې العسرا تنگسیا ولتکمل العدة او د دې لپاره چې پوره کې تاسو شمیر لره ولتکبر الله او د دې لپاره تاسو د الله لوی بیان کوي علامه هداکم بهغه طریقه چې تاسو الله خودنه کړی دا ولعلکم تشکرون او د دې لپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ. واذا سالک عبادی عني فانی قریب دی آیات کریمه کې جواب دی او سوال لے. آیات کریمه کې سوال دا دی چیرې مونږ خو عبادتونه کوو مونږ خو ځان کړو نو آیا الله ته پته لګي او کنه چې دا مونږ کوم عبادتونه کوو نو الله ته پته شته او کنه. نو الله جواب وکړو چې آو ای زما بندګانو زه تاسو ته ډېر زیات نږدې یم. وَإِذَا سَأَلَكَ او کله چې تاسو کې ستانه محبوب پیغمبر عبادي زما بندگان عني زما مبارکي نو فإني قریب نو زه ډېر زیات نږدې یم. پیغمبر چې کله تانه تاسو کې زما بندگان زما بارکي نو زه ډېر زیات نږدې یم ډېر زیات نږدې یم. حدیث کې راځي بعضی صحابه نبی علیہ السلام ته وی اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه. وی نبی علیہ السلام ته وایا چې الله نږدې دی او ک الله لري دی. کچره الله نږدې چې مونږ الله سره پرورو خبرې وکړو او ک الله لري چې مونږ ته بزور باندې چغې ووهو مونږ ته دا وایا نو الله وی زه ډېر زیات نږدې یم فإني قریب زه ډېر زیات نږدې یم. او بل ځای کې الله وی چې الله د مړی درک نه زیات نږدې دی خپل بنده ته. الله ته بزور چغې نه وباسي په زوره به ذکرونه نه کې چې په زوره باندې ذکر شروع کې وړی وهي دا چغې وهي اوی مصیبت جوړ دی. د کرابټ کې یو بوډه ښځه هغه لګیا ټول سار په ټیم کې دا ذکر شروع کړي او سپیکر یې لګولې هلکه ځان لیکو کنه که الله ته اورې نو الله ستا په کور کې هم اوري او که خلکو ته اورې نو خلکو له تکلیف مو ورکو. نو اوس دغه بل رور پیدا شه دی خوا خواته به د بل لوړ باندې مرغوس کړي اوس د یو بل چې کم دا جوابونه ورکوي هغه شروع شي دلته د دیم شروع شي دا یو بل مسکال ورکوي لګیایي ان له کار کتلې دا ذکر دا طریقه ده. صحابه نبی علیہ السلام سره په یو غره باندې روانو بره په غره باندې خاطر صحابه لا اله الا الله الحمدلله. نبی علیہ السلام وتوی اربعوا على انفسکم او صحابه په خپل ځان باندې رحم وکئ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا. تاسو کوم ذات تاواز کوئی نو کون دی الله او نه الله غائب دی الله موجود دی نو پرور وتوای کنه ذکر بالجهر بشورو کی او بازی پخی باندې وجد راشي وجد یو کدل لکه نه ګوتې ځاله په تبرګې باندې ولې وا واخه کټ کوله ګوتې ولې دا د باندې وجد راغلو په تخ ناس ته وجد پر راغلو. طریقې محمدیه وای دې په بلې باندې کینو د کوټې په بلې باندې پدری بیا وجد راشي یا د کوی په غاړه باندې کینو
چې شابه تعالی اوس وجد بیا به وجد ناراضي دا خو دې خو برابر ناشته په تخ باندې او بس پاتې په دې تخ نه بل خو افریو زمنا دې چې د بلې باندې کینو او بیا د دویم چت په بلې باندې کینو یا د کوی په غاړه باندې کینو د باندې وجد راځي او پنجاب کې خو سم غیان پیدا شي خو جمعات په مخ راغستې ای کې خو ځنې بجلی دا خو چې ماشوم ول رخواله راشن ټوپونه وای نو بس په جمعات کې تربي شي یقینو کګه داسې غوي ارټ چلای چې څنګه د پنجاب د ذاکرین کم جمعات کې غوبل لاغستې الله نږدې دی رو الله توایا پزور او تموایا واذا سالك عبادي عني فاني قريب الله وي واذا سالك او کله چې تاسو کې ستانه محبوب پیغمبر عبادي زما بندگان ني زما بارکي فاني قريب نو توایا چې زنيز دي یما اجيب دعوت الداغي زکبلو الله تعالی وي دعوت الداغي دعا د دعا کوونکی زادانه چې کله زمانه غواړي الله وي ز دعا قبلوم چې کله زمانه دعا غواړي خو فليستجيبوا لي پورا والدیو کی د احکام زما وليؤمنوا بي او یقین دو ساتي په ما باندې لعلهم يرشدون د دې لپاره چې دای مقصد تورسي احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم دې ځای کې یو تخفیف بل ذکر کړي دا بل سہولت ده ګورې مخکې دا سیوا چې کله با روزه پرشوا اوایلو کې په ابتدا کې نو چې کله به یو سړی ماخام روزه ما تکړه ماخام نو در لپاره با خوراک سکاک نزدېکت د هر څه حلالو خو که د به د ماخام نه وروسته سترګې پټې شو د به شو نو بیا به روزه شروع شوه مخکې دا طریقه وه ماخام چې روزه به ما تکړه او تر څو به ویښو نو به هم څکلی شوې خوراک هم کولی شو نزدېکت هم کولی شو هر څه جایز و خو چې سترګې به ورغلې او پټې به شوې نو بس بیا به چې کم ناس بیا به روزه شوه نو دا ډېر تکلیف و عمر رضی الله فرمایي یو روایت کې راځي او نبی علیه السلام څخه راغې او ډېر پریشان و وی حضرت ما نه خو یو کار وشو وی ما روزه ماته کړه او بیا مې سترګې ورغلې او بیا را نزدېکت وشو نبی علیه السلام غلی شو دارنګې نور صحابه راللو هغه هم دا شکایت وکړو چې دغه شانکار مون سره هم شوی دی نبی علیه السلام سونه وي نو الله د آیات راولېږه یو صحابي و سرما بن قیس ابو سرما نومو قیس بن سرما دا غریب صحابي و مزدور کارو سهار تلو روزه نیولې وه نو په پټي کې کار کولو او ځان تر ماښام پورې ستړی کړ نو ماښام راغی کور ته څنګه چې کور ته راغې زنانې لګیا وه د روژه ماتې کړې برابرولې دغه ټایم کې بانګې ووي روژه ماتې چې کم دنو کېدو والو د ده سترګې پټې شو دی وده شو د چې راپاسېدو چې ښځې وکتل دی ښودلې پې پاسه تا خو بیا په ځان روژه راوسته حکم داسې و چې راپاسېدو نو بس بیا خو خوراک کولی نه شو نو بیا روژه شوه په نهاره باندې نو چې سهار شو نو انتهایی خراب و خو څه به ګرانې هغه روژه ورسوله چې بیا ماښام کور ته رالی او بیا ښځې تیارې کول او کډې کېږي نو بیا سترګې ورغلې وي ستړی و ډېر زیات نو بیا وده شو نو په درېیم ورځ باندې بیا د لوګې روژه شوه نو سهار له چې کوم ډېر زیات برباد و هسې بازار کې ګرځېده نبي علیه السلام ورته ویل ولې هلکه ما سره خو دغه شان دی چالو شو زه خو 2 ورځې رالم او سړی ستومانه ومه ما سره خو داسې کار وشو نو بس الله د آیات راولېږو چې زه خیر دی تر سبا تر سهاره پورې چې صبح صادق نی راغلی نو تاسو اجازت دی کو د کېږئ که خوراک کوئ که څښاک کوئ احل لکم رواکلی شوي ده ستاسو لپاره لیلة الصیام احل لکم رواکلی شوي دي ستاسو لپاره لیلة الصیام په شپه د روژه کې الرفثو نږدې کېدل الی نسائکم بیبیانو خپلو ته هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا بیبیانی جامې ستاسو دي وانتم لباس لهن او تاسو جامې د دی ګورئ دې ځای کې زنانو ته جامې ووي دا ولې وجه دا ده چې جامه پوره وي نو سړی ورسره ښه لګي چې جامې پوره وي نو بنده پکې ښه ښکارېږي نو چې ښځه د بنده په عزت باندې پوره وي
نو دې سره سړی خلګي. دویم دا چې جامه صفاوي او ګنده نه وي نو سړی خلګي. نو چې د سړی خزا پاک دامن وي ګنده نه وي نو سړی په عزت باندې ژوند تیری. او چې خزا پاک دامن نه وي ګنده وي نو سړی بې عزت وي. دریم مطلب دا دی چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. چې جامه پلیته وي جامه پلیته وي نموز وسره نه کیږي. نو دک شانتی چې خزه مشرک وي بی دین وي سره نکاح نه کیږي. بل دا جامې چې دي نو دا د بنده ټول عیبونه پټي، ټول بدن مکمل چې کم دی بنده له پټ کړي وي. نو دک شانتی په زنانه سره باستا عیبونه پټيږي، عیبونه ود سره پټيږي. نورم ډیر مطلبونه دي. هن لباس لکم تاسو جامې د دی وانتم لباس لهن دی جامې تاسو دي او تاسو جامې د دی. علم الله الله تعالی پوهو انکم کنتم چکینا تاسو با تختانون انفسکم نقصان کې واچوي خپل ځانونه. فتاب علیکم نو الله سانتیا را اوستا په تاسو باندې. وعفا عنکم او معافی وکړه الله تاسو ته. الله سانتیا را اوستا حکم د روزه بدل شو. نو فالآن پس اوس باشروهن یو ځکیږي دی سره وبتغوا او لټوي تاسو ما هغه بچي كتب الله لكم چې الله ستاسو پر حلال کړی دی یا الله مقرر کړی دی. وکلوا واشربوا او خی اوس کوي تاسو حتی تر دې پورې یتبینا چخکار شي لکم تاسو ته الخيط الابيض تار سپینو من الخيط الاسود د تار تورنا من الفجر په وخت د سبا کې چې حکم بدل شو. نو الله وی تاسو خوراکونه کوي او اسکا کوي تر دې پورې چې تاسو ته سپین تار په تور تار کې ښکار شي. نو دا من الفجر چې دی دا لا بیان نور راغلی. نو صحابه ډېر تابعدارو. نو صحابه دو تارونه راغستي یو تور او بل سپین. نو ځان سره بالغ لاندې خو نو بیا هغه داسې کتل چې دا تور سپین تا ښکاری که نه ښکاریږي. خدا مطلب نو دې مطلب دا و دا شپه چې دا نو سهار ټیم کې داسې سپینه غونډه رڼا راشي د دې اسمان د ویښ نه لغونده کې باره هغه د صبح صادق وای. دا تک تور دغه چې دی دا چې اسمان تور وي دا صبح کاذب دی، دا صبح کاذب دی. او دا سپینه رڼا چې دا صبح صادق دی. نو الله وی تاسو ته سپین تار په اسمان کې ښکار شي په تور تار کې خو په وخت د سبا کې نو تر دې پورې تاسو خوراک کوئ. دا به نه ګورئ چېرې بانګ وي او که بانګ نه ویلې دې ته به نه ګورئ که بانګ ویلې او که بانګ نه ویلې خو ته به مخامخ ګورئ چې اسمان کې سپینوالی شته او که نشته دی. مخکې مشرانو په دې باندې د پېشمنۍ ټیم معلومولو. وکلوا واشربوا او خورئ او څښئ تاسو حتی تر دې پورې یتبین لکم الخيط الابيض چې ښکاره شي تاسو ته الخيط الابيض تار سپینو من الخيط الاسود د تار تورنا من الفجر په وخت د سبا کې. ثم اتموا الصيام الى الليل بیا پورا کوي تاسو روزه الى الليل تر شپې پورې. ولا تباشروهن او مې یو ځای کېږئ دې زنانو سره وانتم په داسې حال کې عاکفون فی المساجد چې تاسو اعتکاف کوونکي یئ په جوماتونو کې. اعتکاف چې کې نو کور ته مه راځه. تلک حدود الله دا پولی د دین د الله دی. فلا تقربوها نو مه نږدې کېږئ دې ته په مخالفت کولو سره. دا الله پولی کې خودي نو مخالفت مو کو. کذالک دغه شرط دی یبین الله الله بیانوي آیاته آیاتونه خپل للناس خلقو ته لعلهم یتقون د دې دپاره چې دی ځان بچ شي د ګناه نه. ولا تاکلوا اموالکم سلورم قانون نهی د رشوت نه. ملک رشوت اغستل منع کا نو ملک ود اصلاح راشي. او کنا د رشوت بازار ګرم وي نو بیا ملک یو فساد وي. او د فساد صورت بداسي وي د فساد صورت چې یو سړی به ظلم وکړي زیاتې به وکړي نو هغه به رشوت ورکړي نو ځان به خلاص کړي د سزا نه. نو غریب به راولګي ټوپک پر راواخلي نو دغه ظالم به ولي نو بازار به ګرم شي د قتل د غارت. نو رشوتونه ماخلی او مو ورکوي ملک به انصاف راشي اصلاح به وشي. ولا تاکلوا اموالکم او مخری تاسو
مالونه دی یو بل بینکم په قرآن خپل کې بالباطل پنا روا سره پرشوت سره وتدلوا بها الحكام او مرسوي دغه مالونه وتدلوا او مور کوي بها د مالونه ال الحكام حاکمانو ته پرشوت سره حاکمانو ته پرشوت سره مال مور کوي لتاكلوا فريقا د دې لپاره چوخري تاسو فريقا سيسا من اموال الناس د مالونو خلقو نه بل اسمي پرشوت سره وانتم تعلمون حال لا چې تاسو پوهیږئ الله وای دا مال پرشوت کې حاکمان لمور کوي نو چې هغه د لکار نه کوي هغه د لکار نه کوي یو سړیو د سلیم خان نو هغه یو محکمه کې ټول مو ډیوټي وکړه اخیره کې ریټایر کېدو نو هغه وی زه د محکمې ناسم زما د خپل بچي به دې ځکه ولګوم هغه د پاره کاغذونه برابر کړلو نو کاغذونه اول خپل محکمې ته خپل افسران لا یو د کاغذ کیری او د لری کا بل د کاغذ کیری وې د لری کا کاغذونه دی او سو کې دی اخلینا نو داس یو بل کسو دغه محکمې او د پلان کې دی خواراشه ته ساده سړی پويږي نه وی ولی نو استادي کاغذونه لاندې پایشته دې څه پایا دا خدای شان دي نه ګرځي دې د لاندې پایا لګي د محکمې سره خلک ساده پویدنه نو څنګه پایا وسر لګوم دا یو 500 را واخله او لاندې وسره کاغذ لاندې ونیسه او دا چې تو ګورې بیا د مخه باندې زیو کنه یو کار کی کنه کیږي پیخه او سلاندې 500 روپو وروډو لګو او چې څنګه براته حج بالکل برابر 10 خد به کېده مخه باندې ته په 15 منټه کې ټول کار شو لاندې وو ته پایا لګي وای الله وای محاکمان رشوت مو ورکوا او ټک د لویانه کې جنې ورکي او دا مې یاد ساتي کستا خپل حق وي او ته دغه مستحق وي او د خپل حق د اصول لپاره د تان د رشوت مطالبه کیږي او تا ورک نو ګناګار پېنه او چې دې در نه واخلي د که حاکم او د اقتدار والا او کرسي والا د کور در خنزیر غوخه وړي ځکه د الله له پیغمبر حدیث ته چې الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت اغستون کې ورکون کې دواړه جهنميان دي خدا په دې صورت کې وای چې مثلا یو کنار زما کرا او زمانه ده او زه رشوت ورکم پټواری لا چې دا کنار زما کاته تراواړو ما رشوت ورک هغه رشوت واغستو او پناه حق باندې زما کاته تراله نو دې کې دواړه جهنميان دي او که یو سړی د خپل حق د اصول لپاره چې مخکې د لکار نه کوي نظام چې کم نه داسې نظام وي نو که ته ورکې د خپل حق د اصول لپاره مستحق یوم وي نو بیا به ته ګناهګار نه او دغه ګناهګار دی لتاکلوا فریقا من اموال الناس د دې لپاره چې خوري تاسو سیسا د مالونو خلقونه بالاسم بګنا سره وانتم تعلمون او حال لا تاسو پوهیږئ یسالونک عن الاهله دی توي التنویر علی ما سبق یا مطلب دا دی چې دل کی تکمیلات ذکر کړي چې کله د نور مسالې ذکر شوي نو خلق تبوسونه شروع کړل چې راس پګمې ولی ولیږي او دا غټيږي نو الله وای بيځای تبوسونه مکوي او که تپوس کوئی نو سپګمې د غټېدو تپوس مو کوي بلکې د سپوږمۍ د غټېدو د نری کېدو حکمت څه دی د حکمت تپوسو کوي یسالونک تپوس کې دستانه محبوب پیغمبر عن الله الا په بار د سپوږمۍ کې قل تو ورته وایا محبوب پیغمبر هي مواقیت للناس دا سپوږمۍ وختونه دي د پاره د خلکو والحج د پاره د حج سپوږمۍ چې دا نو دا د خلکو د پاره وختونه دي د حج او د خلکو د پاره په دې باندې خلک خپل حساب او کتاب کوي او په دې باندې د حج میاشتې معلومیږي وليس البر او ندانی کی بان تاتوا البيوت من ظهورها دا چراشی تاسو کورونو ته من ظهورها د شاګانو د هغینا ولكن البر من اتقى لیکن نیکی د هغه چا دا چې ځانو ساتو د ګناهونو نه په دې آیات کریمه کې الله اراد کوي الله پرسم د جاهلیت والا دې کې الله رد کوي پرسم د جاهلیت والا په زمانہ د جاهلیت کې چې کله به خلک حج لتللو نو هغه به یو پیرخانه و د پیرخانه ته بلاړل د خپل صفا جامې به واچولې
او د پیرخانه زړی رخي جامې دا به واچولې او را باندې بیت الله طوافونه به شروع کړل. او چې د کوم خلکو پیرخانه نه و پیر سره به تعلق نو هغه بخپل جامع وباسلې نو به حجاب او بربند به د بیت الله طواف شروع کو. نو سړو بچ کم دی درزو طوافونه کول به حجاب او زنانو با به حجاب طواف کو او ګوته به خلی کې نیولې ودا به سټلا او طوافونه به کول. دا به په دینیت باندې کو چې مونږ په دې کپلو کې ګناه کړی دی نو چې زمونږ په دې کپلو کې طوافونه کوو نو زمونږ دا عمل بنه قبليږي. یو دا دویم دا چې کله به د حج نه فارغ شو نو چې کور ته راتلل په دروازه باندې راتلل دل به چنه کې سورې وکړو نو پغې به کور ته راتلل ګټه به تاسو کو دا والی وی مونږ په دې لار باندې ګناګارو ته په دې دروازه باندې دل دا ګناهونه باندې دي نو که بیا په راځون بیا ګناګاریږو نه چې مونږ په دې طرف راشو کور ته پاک راشو. نو الله وی دا نه کینه ده ليس البر بان تاتوا من ظهورها نه د نیکی چې تاسو راتل کوي کورون ته من ظهورها د شاګان د هغینه نو دا باغی کول به حجاب طوافونه به کول او سبه وی شعر به وی ای بداوی اليوم نبدو كله او بعضه فما بدا اليوم فلا نحله وینن د جو مون طواف کو ټول بدن بخکارا کو یا بازی سخکارا کو او چې کومه حصہ د بدن زمونږ ښکارا شو نو فلا نحله دا وی مونږ روا نه غنو چې دا به جهنم ته لاړ شي پدې کې به ثواب غن الله دې کې ثواب نشته دی. وليس البر بیان تاتل بیوت من ظهورها او نه د نیکی دا خبره چې راتلو کوي تاسو کورونو ته من ظهورها د شاګانو د هغینا ولكن البر من اتقى لیکن نیکی من د هغه چا ده اتقى چې ځان بچ کو د ګناهونو نه واتل بیوت من ابوابها راځي کورونو ته من ابوابها د دروازو د هغینا واتقوا الله او یریږئ د الله نه لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا فی سبیل الله اوس دې ځاینا اصل دعوا د مضمون ثالث قتال فی سبیل الله هغه ذکر کړي. فرضیت د قتال د آیات کې الله درې خبرې ذکر کړي. یو مقصد د قتال، دویم اهل د قتال او دریم آداب د قتال. مقصد د قتال څه دی؟ وقاتلوا او جنگ کوي تاسو فی سبیل الله پلار د الله کې جهاد بد الله پلار کې دا مقصد د قتال له. او اهل د قتال سوق دي الذين هاکسان یقاتلونکم چې جنگ کوي تاسو سره. او آداب د قتال ولا تعتدوا او زیاته مکوي تاسو، زیاته مکوي تاسو. دا د جهاد د پاره اصول دي. قران هم دا وایي او د الله پیغمبر هم د جهاد د پاره آداب خود لري. لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام منع کړي وا عبد الله ابن عمر رضی الله وایي چې موږ نبی علیہ السلام منع کړیو ان قتل النساء والصبيان، چې نبی علیہ السلام وی چې تاسو به ماشومان هم نه وژنئ او دارنګي زنانه به هم نه وژنئ. دا د جهاد د پاره اصول. نبی علیہ السلام دا حکمو چې تاسو به د جهاد په دوران کې ماشوم به نه وژنئ، زنانه به نه وژنئ، معذوره بوډاګان کمزوري به نه وژنئ، او کداغي پادریان وي د جماعت امامان او تاسو سره جهاد نه کوي غبم نه وژنئ. هغه څوک وژنئ چې تاسو سره جنگ کوي. دا د جهاد اصول دي. او اوس خو چې کم دنو دا چې کم امن پسند قومونه ځان ته وای نو هغه خو چې توغندې را خلاص کی نو ارسه پکې وشته، خصوصا جماعتونه هغه بالکل نه پرېږدي. نبی علیہ السلام به چې تاسو علاقه تلار شي او په هغه علاقه کې اذان او شاذان ال تاسو جهاد نه کوي، دا مسلمانانو علاقه ده. اوس هغه جماعتونه ولي، قران شریفونه ولي سزای. وقاتلوا او جنگو کوي تاسو بلار د الله کې آی کسانو سره چې جنگ کوي تاسو سره او زیاته مکوي. ان الله بشک الله تعالی لا يحب المعتدين، الله من نساتی زیاتی کوونکو سره. وقتلوهم او ودنی دی لرا حيث ثقفتموهم، کم ځای کې چلاند کې تاسو دی لرا. واخرجوهم
او باسی دی لرا من حیثو دا آغا زائنا اخرجوهم چې تاسو یو باسلی والفتنه اشد من القاتل کتوایر قتل خو ګناه دی دا خو عظیمه ګناه ده الله وایي د شرکیات کوي لوی ګناه شرک دی والفتنه او شرک چې دی اشد من القتل سخت دی د ګناه د قتل نه ولا تقاتلوهم او موجنه دی لرا عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې په حرم شریف کې با نه وجنه حتی یقاتلوکم فیه تر دې پورې کدی جنگ شروع تا سره په حرم کې فین قاتلوکم کدی جنگ کې تا سره په حرم کې فقتلوهم بیا وجنه زکه ظالم او کافر دی کذالک دغه شان دی جزاء الکافرین بدل کافرانو ده فین انتهوا کچره دی من شو د جهاد د قتال نه کدی من شو د قتال نه نو فإن الله غفور رحیم پس بشک الله تعالی بخنا کون کې مهربان دی ترغیب القتال وقاتلوهم او جنگ کوي د سره حتی تر دې پورې لا تكون فتنه چې پات نشي شرک ويكون الدين كله لله او شي الدين توحید یا قانون الهی لله خاص د الله د پاره ګورې دې ځای کې الله ترغیب ورکړي قتال ته او غایه د قتال ذکر کوي چې تر دې پورې به جهاد کې حتی لا تكون فتنه ويكون الدين لله یو الله ته چغه شروع شي او شرک او ګناه پس مکه باندې پاتې نشي بیا به جهاد بس کې او چې دا وی شرکیات وی او بدعات وی او گناهونه وی بیا به جهاد کې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلیو نبی علیہ السلام وی امرت ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وی ما ته حکم شوه دی چې زب جهاد کوم د خلکو سره تر دې پوری چې د خلک کلمه توحید وای حتى يقولوا لا اله الا الله نو فاذا قالوها چې کله دې کلمه توحید ویلا فغصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله چې کله دې کلمه توحید ویلا نو زمانه معلوم محفوظ دی وینه محفوظ ده جهاد به تر دې پوری کې چې ترسو مکمل توحید په دنیا خورشوي نه وي لکه حدیث کې راځي الجهاد مازن الى يوم القيامه جهاد دا به جاری وي تر قیامت پورې اوس خو چې د جهاد نو مالي نو دهشتګرد دی وي حالانکه حکم د قران دی فاین انتهاو چې دې من شو د دینا فلا عدوانا نو نشته زیاته کول الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې که څوک پکې ظلم بیان کوي نو هغه ته بسنوای چې ظالمي بیا سزا ورکوا الشهر الحرام بشهر الحرام د دې آیات په مطلب باندې ځان پوهه کوي نبی علیہ السلام پوم کال چې کلا نبی علیہ السلام نا پوم کال باندې چې کوم عمره فوت شوی وا او پوم کال نبی علیہ السلام د هغه عمره د پار روان شو عمره لراته د صحابه په ځل کې دا خبره وا چې اوس مونږ عمره لاړ شو نو اسنه چې موږ سره جنگ کوي نو موږ بیا سکو ځکه حرم کې خو جنگ منه دی حرم کې خو جنگ کیږي نه نو موږ بس سکو نو الله د آیات راولېګو دوی مطلب دا دی چې ګوره مخکې د عزت میاشت را روانې دي رسته به وو الحج اشهر معلومات په دغه میاشتو کې جنگ کول لا منه دي نو مؤمنان وی چې موږ سره په دې میاشتو کې جنگ شروع کړو موږ بس سکو نو الله وی کدی په دې میاشت تاسو سره جنگ کوي نو تاسو سره جنگ کول شي خو ته شروع مکوا الشهر الحرام میاشتې د عزت بشهر الحرام په مقابله د میاشتې عزت کې دا والحرمات قصاص او نور عزتونه بدلی والدي فمن اعتدى نو چا چې زیاته وکړه بتا سو باندې فاتدوا علیه نو سزا د زیاتی ورکې دلرا بمثل ما بشان د اغا اعتدى چې زیاته کړه بتا سو باندې واتقوا الله او یریږي د الله نه وعلموا بوشی تاسو ان الله مع المتقین بیشک الله تعالی ملګری دی خاص ملګری دی پرهیزګارو دی وانفقوا فی سبیل الله دل کی ترغیب ورکه انفاق ته جهاد بغیر د مال لګول لکیږي نه نو مال لګو وانفقوا فی سبیل الله او خرج کوي په لار د الله کې مالونه
ولا تلقوا بأيديكم او مغرزوي لا سنخپل الى التهلكه هلاکت بجمع المال چې لاس مال جمع کې او مال لګینا نزان به هلاکت تو غرزه واحسنوا خيستا عمل کوي ان الله يحب المحسنين بشک الله تعالی من ساتي خيستا عمل کوونکو سره واتم الحج والعمره لله د جهاد او د انفاق د باب نرستو دی ځای کې امور مصلحه ذکر کړي امور مصلحه معنی دا چې جهاد کې نوخه خبره ده خو باطن دم پاک کا عبادت و سرهم کوا هغه امور چې سره باطن صفا کیږي واتم الحج یا مطلب دا دی چې ګوره جهاد کې صرف بدن کړيږي جهاد چې دی نو دا بدني جهاد دی او حج چې دی نو دا بدني او مالی دواړه جهاد دی لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وای الحج جهاد لا قتال فيه حج دا جهاد دی خودی کې صرف توره چلول نشته دی ګینه حج آسان کار نه دی کم کسان چې حج لتری وي نو آسان کار نه دی د جهاد په شکل باندې دی نو څنګه چې په جهاد کې بدن کړيږي نو دغه شانتي په جهاد په حج کې معلوم لګي او بدنم کړيږي نو الله وای دا مشوسره موکا واتم الحج والعمره لله او پورا کوي تاسو حج او عمره خاص د الله د پاره لله د الله د پاره پورا کا حج او عمره چې کې نو دا بد الله د پاره کې د بل چا د پاره نه ریاکاری باندې کې چې حج کې او ریاکاری کې نه الله د پاره فإن نصرتم کچره تاسو برکلی شوي دو پورا کولو د حج او د عمرې نه فمستیسرا نو لازم دی پتا سو باندې ما هغه ساروي استیسرا چې آسان من الهدی د قربانینا ولا تهلكوا رؤوسکم او مخری تاسو سرونه خپل حتا تر دې پورې یبلغ الهدی محله چورسیږي ساروي محله زائد حلال خپل تا ساروي مینا ته ورسید نو که بیا سر خرین اخریا فمن کان منکم مریض نو هغه څوک چې وي تاسو نه مریض نه جوړه او به اذن یا هغه باندې تکلیف وي من راسي د سر د هغه نه نو فحلق راسه نو هغه سر چې کم دنو اخرو ففدیه من صيام نو فدیه ورکولی په د باندې من صيام دروجینا او صدقاتین یا د صدقینا او نسوکین یا د ګډنا درې ورځې روجي به ونیسي شپږو مسکینان له خیرات ورکی او نسوک یا بغړ زبکی فایزا منتم نو هر کله چې په امن شوي تاسو فمن تمتع بالعمره نو چا چې فائدہ واغستا په عمره سره ال الحج د حج یو سړی تلو عمره لا نو عمره وکړه فارغ شو نو بیا نیت د حج وکړو نو دی ته وی حج تمتع اولی عمره وکړه نو بیا حج نیتو کو تمتع ده فمن تمتع نو چا چې فائدہ واسطه بالعمره د عمره ال الحج د حج سره فمستیسر نو لازم دی هغه ساروي استیسر چې ساروي من الهدی د قربانینا فمن لم یجد نو هغه څوک چې نمومي ساروي نو فصيام 3 ایام فی الحج نو روجین ولي درې روجی نیولې په مودا د حج کې وسبعات نو روجی دي اذا رجعتم کلا چې واپس شي تاسو د مینانا تلک عشرۃ کامله دا لستی پورا ثواب والا تلک عشرۃ کامله دا لس روجی دي کامله پورا ثواب والا ذالک دا حکم تمتع چې دي لمن د پارا د اغه چا دي لم یکن اهله چنوي کور والا د هغه حاضر المسجد الحرام اوسیدون کی د مسجد حرام واتقوا الله ويريد الله تعالی نا وعلموا پوشی تاسو ان الله شدید العقاب بشک الله تعالی سخت سزا والا دی الحج اشهر معلومات مخ کې اتمام حکم د اتمام حج شو نو دل کی د اتمام طریقې ذکر کړي د اتمام طریقې او په دې آیات کریمه کې درې امور ذکر کړي وخت د احرام د حج احرام بکله تړي دوی ممنوعات د حج حج کې کوم خبرې منې دي او دریم امر په توخي سره چې ځان سره ورخه مخا سوړه چې سوال بیا ته سوالونه نه کې الحج میاشتې د حج
یا وختونه د حج اشهر معلومات میاشتې معلومی دي د حج 3 میاشتې دي ذوالقعده شوال ذوالقعده ذوالحجه دا 3 میاشتې د حج دي پدې کې به خامخا حج کیږي خامخا به حج کیږي تفسیر قرطبی تفسیر مدارک لیکلی دي کچره یو داسې کار مسلمانانو باندې راغې چې د بیت الله شریف حج پکې ونشي نو الله به دا جهان تباہ او برباد کی الله دې نه کی کدا سه وخت راغې چې بیت الله شریف بغیر د حج نه پاتې شو نو دا جهان به الله بیا تباہ او برباد کی د بیت الله دا وجود چې دی دا سبب دی د پاره د قیام د ژوند د خلکو چې بیت الله وی طوافونه کیږي خلک به ژوند دی وي الحج اشهر معلومات وختونه د حج میاشتې معلومی دي نو فمن فرض فيهن الحج نو چا چې فرض کو په ځان باندې فيهن په دې میاشتو کې الحج حج لرا نو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نو فلا رفث نو نشته یو ځکه دلو ولا فسوق او نو ګناه خبره ولا جدال في الحج او نه جګړه په مودا د حج کې چې حج لذي نو دا خبر وزاد نه لري کې ګوره 3 قوتونه دي 3 قوتونه انسان کې الله 3 قوتونه پیدا کړی دي یو دې قوت شهوتی دویم دې قوت غضبی او دریم دې قوت ملکی نو قوت شهوتی انسان کې دا حیوانی صفت ده دا پکې حیوانی صفت ده او دویم چې ده دویم قوت غضبی دا شیطانی خصلت ته او دریم قوت ملکی دا د فرشتو خصلت ته نو الله وی فلا رفسا قوت شهوتی دا بالتنی حیوانی خصلت ولا فسوقا ولا جدال بالحج قوت غضبی د شیطان خصلت بوم نیوی نو صرف د حج په ځای کې ځان سره یو قوت پرې چې هغه ملکی دی ملکی قوت ته اذان سره وساته ځکه دا بهتر وزي دي نو دې کې دا 2 قوتونه ختم کا عمل فرض فيهن الحج نو هغه چا چې فرض کو بازار باندې په دې ورځو کې الحج حج لرا نو فلا رفسا ولا فسوق نو نشته دې د ګناه خبره نشته دې یو ځای کېدل بی بیان سره ولا فسوق نو ګناه خبره ولا جدال فی الحج او نو جګړه په حج کې وما تفعلوا من خير او هغه چې کوي تاسو سنی کې يعلمه الله نو الله په دې په هغه باندې وتزودوا ځان سره توخه والی سامان واخلي فإن خير الزاد پس بشکا غورا سامان چې تقوا ځان ساتلی د سوال نه تقوا معنا ځان ساتل د سوال نه بعضی خلک به حج لتللو وزال ته خلک تور براکی رااله یا به چې کمنو ملګرو نه پیسې اخلم نو الله وي د بل په تمه باندې حج عمره لمزه چل د پلان کې دی او پلان کې دی او پلان کې دی یا به خلکو نه بیا سوال کې نه ځان سره سفر سامان د لارې واخله وتزودوا او توخه واخله ځان سره فإن خير الزاد پس بشکا غوړ سامان چې دی التقوا ځان ساتل سوال نه وتقون او د باب ځان ساتي ځان سات وتقون او یریږي زمانہ ای صفا کلوالا ليس علیکم جناح دې کې دا په یو سوال لا بعضی خلک لړ شي حج لا نو الله کې تجارت کوي کاروبار کوي نو چې آیا کاروبار ګناه دی او کدا حلال له نو الله دې کې څه ګناه نشته دی لیس علیکم جناح نشته دی پتا سو باندې هیڅ ګناه اند دې خبره تب تاسو چې دا سولټوي فضلن ګټار تجارت فضلن ربحا بالتجاره ګټار تجارت من رب طرفا درف تاسو نه نو فایزا فاستم من عرفات نو هر کلا چې واپس کیږي تاسو من عرفات د میدان عرفاتنا فذكر الله نو یاد کی الله تعالی عند المشعر الحرام په خوا د مشعر حرام کې مراد تنا مزدلفه ده چې د عرفات نو واپس راځي نو مزدلفه کې سار شاه شپه به کې او الله بیات کې واذكروه او یاد کی الله لرا کما هداکم لکه چې خودنه الله کړ تاسو ته وان کنتم او یقین وای تاسو من قبله مخد دینا لمن الضالین خامخادنا خبرنا
ثم افیزو یا واپس شي تاسو من حيث د اغه ځاینا افاد الناس چې واپس کیږي خالق واستغفر الله د الله نه بخنه غواړي ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی بخنه کونکي مهربان دی کې الله رد کو بعضی خلکو میدان عرفات د متل نه دا تماشه به وکړه بیا به واپس راتل الله وینا اغه میدان عرفات توزی التب وقوب کې اشاره وکې بیا باغ ځان واپس راځي دا غټایر خړو کو مالدار دی واسه میدان عرفات ته بنتللو وی زمونږ حج شو حالانکه میدان عرفات تتل دا رکن اعظم د حج دی چې دا د نیک حج نه کیږي ثم افیزو بیا پشی تاسو من حيث اغزاینا افاد الناس او واپس کیږي خالق واستغفر الله تعالی نه بخنه غواړي بشک الله تعالی بخنه کوونکی مهربان دی فاذا قضیتم مناسککم دې ځای کې یو حکم ذکر کړي چې کله به خلکو حج کو فارغ وشو نو بیا بناستو او د پلار او د نیکو خپل مړانه به ذکر کولی الله وي دغه تذکرې مګوي چې حج مو کو نو الله ذکر وکي دا قیمتي روزي دي او قیمتي مقامات دي فایذا قضیتم هر کله چې پورا کوي تاسو مناسککم احکام د حج خپل فذكر الله نو الله یادوي کا ذکرکم آباکم پشان یادول استاسو پلاران خپل او وشد ذکر یا زیات په ذکر کې الله ډیر زیات یاد کوي فمن الناس اوس دې ځانا تقسیم د خلکو کوي په وخت د عمل صالح کې یا تقسیم کوي حجانو ته دو قسم حاجیان دي یو حاجی بدبخت دی شقی دی او بل حاجی اغا نیکبخت دی او سعید دی نو چې کم حاجی بدبخت دی حج د نوم د پاره کوي د الله رضا مقصد نه وي لومبنه قسم حاجی فمن الناس نو بعضی د خلقنا عمل هغه سوق دي یقولو چوای دي ربنا ای رب زمونږه آتنا فی الدنیا راک مونږه د دنیا کې راک مونږ د دنیا کې نام او نشان الله مونږ له دنیا کې بس صرف نوم راکي هغه حاجی چې د نوم د پاره حج کوي نو بعضی د خلقنا عمل هغه سوق یقولو چوای دي ربنا ای رب زمونږه آتنا فی الدنیا راکه مونږ ته په دنیا کې نوم او نشان او مالو فی الاخرته او الله وي نبی د پاره په آخرت کې من خلاق صحیحا آخرت کې به صبر خنوي بعضی خلق دا حج چې کوي د نوم د پاره کوي یو سړی یو حج مکړل نو اوس وی حاجی سی بیا ما او چې دوه سره نور کوم بیا به الحاج شم کې خیر وي چې دوه سره نور کوم دا د نوم د پاره حجونه کوي او بل لا بعضی خلق دا کوي د نوم د پاره چې حج نراشي حج نه نو ته دام بیرونه چولی سمجه کم دیر قربانی ساروي بل ام بیرونه ورته واچي یو سړی او د دیر طرف ته هغه د شپې دغه شانتراله کوري سنو ویلي چې زه حج نه راغلم بچو چې شپې کور کې سې کوي ته څنګه راغله تا غږ نه کړې موږ راغله واپس گاډي کې بوته په خبر دل دی شپو کړه خلکو ته چې د حج نه روان دي حج نه روان دي دا بدبخت حجی وي هغه یوډون په بازار کې روانو نو یو کس ور گزار ورکو وی چې مړ دې کړه ما لکه تاسو به ما حج کړی دی وی دا ناتل سوال حجیان کوي نو فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا نو بعضی د خلکو نه هغه څوک وي چې وای دی ای رب زمونږه راکې مونږ ته په دنیا کې حجی سیب نوم او مالو فی الاخرته نور بس اوډر بوډري د پرخي مولای وي ادا حجی سیب دی جی ګره بینی برید بینی بالکل صفا سوتره وي او دا حجی سیب دی خلک وته دا حجی سیب راغی فی الاخرته نبی در پارا په آخرت کې صبرخه دغه حج د نوم د پارا کو چې د الله د کور رااله د ګنا نه الله پاکړي نو بس بیا ګنا مکوا دومره لوی مقام الله درک چې د حج نه راتلې او ستا مخ ته چاو قتل او دعای ځان لا وختنو هغه دعا قبلې ده لکه ستا سترګې چې کم ده په حرم باندې لګېدلې وي دومره لوی مقام الله درک نو ال د چې کم دنو حجونه وکي او چې راځي بیا به شیطانی ته ګوتې واجی خلک وای دا سره ته شیطان راوسته دي ال د شیطانان پاتې کیږي خدای شیطان تلو او شیطان راغ وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به کفر سره تلو او کفر سره واپس شو ومنهم او باج دینا یو عمره په کې داسیم پکار ده کنه یو حاجو چې بنده کور کې سو خبر ني پاسپورت غل اون دیوالي او جمع کی او زپ ولکی او زما سکار زر اعظم روغ انت کې لړ شو حاجو کی او بیا چې راځي ځان سره سره دوه دانې کجوري او زمزم یو بوتل وبر اوالي
او بس پارام را شړ سو خبروم نشي دا سی بسوکو کی اغلو تماشای پاسپورت به جوړ نی زمب عمرېلا ازمون د حج راده ملک شرشم کړي ټول خلکو ته ویراګانې کوي اس پنی او بیا چې ویزه ولګي بیا لا ځان ملک تنور کړي دلته نو بیا پلان کو چونو گاډي برواني او چې راشنی بیا به خیراتونه کوي یا لکه ته چې منځو کتابانه موس فرض دي چرته خیرات دیو کو زکات چې ورګه در باندې فرض او خیرات دیو کو او چې نه حج نه راش خلکو ته وځاخه چې ما حج کړی او زه به خیرات کوم او دا لیکلي وي عید لیکلي حج مبارک عمره مبارک پرېری به لګول سره کپڑے به لګولي چې منځو کې بیا هم دغه پرېری کور کې لګوي موږ مو جمعات نه راځم ځکه موزم فرض او حجم فرض دي نو نوم د پاره کوي او باز نه هغه څوک دی چې وای دی ربنا ای رب زمونږه آتنا فی الدنیا حسنه راکې مونږ ته په دنیا کې نیکی خوشحالي او فی الاخرت او په آخرت کې حسنه خوشحالي وقنا عذاب النار او بچ کې مونږ د عذاب د اورنا اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا کسان دي د پاره برخه ده دا غسنا چکړی دي او الله تعالی سره حساب والده واذکر الله فی ایام معدودات دې کې الله یو مسله ذکر کوي بعضی خلک داسیو چې هغه با په یو لسمه او په دولسمه باندې ایامي تشریق چوته وي هغه به ساریدل او په مینا کې الته به ساریدل په مزدلفه کې نو چاوي چې دا لسمه او یو لسمه او دولسمه ورځ ده په دې کې به ساریګو او چاوي چې نه درې مې د بني ساری کې په دور کې وزر واپس راځي الله وی دواړه صحیح دي واذکر الله او یاد کې الله تعالی فی ایام معدودات پر ورځو شمیرل شو کې فمن تعجل فی یومین نو چا چې تلوار وکړه په دوه ورځو کې فلا اسم علیه نشتره سګنا په د باندې فمن تاخر او هغه څوک چې تاخير وکړ رستواله وکړ نشتره سګنا په د باندې لمن تقا دا حکم د پاره د هغه چا دی چې ځان بچ کړي د حرامونه واتقوا الله د الله نو یریږي والمو پوښی تاسو انکم الیه تشرون چې بشک تاسو به خاص الله جمع کیږي ومن الناس وبعض خلقنا دلدنا د شقی حاجی مثال ذکر کړي منزل د شقی بدبخت حاجی مثال ذکر کړي او بعض خلقنا من هغه سوق دی یوجبک چې تعجب کې چي تعالی را قوله وینا ده په الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ويشهد الله او دې گواکې الله تعالی علی ما فی قلبه په هغه کار باندې چې په زړه کې دي او ولد الخصام او دال او هو ولد الخصام او دې سخت جګړه مار دی و اذا تولى او هر کله چې واپس شي سغا فی الارض نو دې کوشش کوي پزماکه کې د دې لپاره چې فسادو کې بد ازمکه کې ويهلك الحرث والنسل او هلاكوي فصل لرا او نسل لرا والله لا يحب الفساد او الله تعالی من استاتي فساد کول سرا واذا قيل له او کلا چبر شدتا اتق الله د الله نو يريګا دا کارونه مکوا نون سید لرا العزت عزت تکبر او لوی بلسمی په کول د ګنا سرا چې خطامات وي نو فاسبو جهنم نو پس کابی د لرا جهنم ولا بیس المهاد او خامخا بد ذات ترشو دا جهنم ومن الناس لذا کې غدیم قسم حجی ذکر کوي حجی سعید ومن الناس او بعض د خلقنا من هاغه سوق دی یشری چې خلصوی نفس او ځان خپل ابتغاء مرضات الله د پارا د لټولو رضا د الله تعالی او الله تعالی نرمی کون کې د خپل بندګانو یا ای الذین آمنو ترغیب ورکی جهاد تا یا ای الذین آمنو اے مومنانو ادخلوا فی السلم کافه داخل شئی په اسلام کی پورا پورا اعتقادا عملا اخلاقا معاشرتا عقیدہ برابر کا عمل برابر کا اخلاق برابر کا معاشرت برابر کا پورا په اسلام کې داخل شه ځان نه صرف بس مست اسلام مو آیا چې بس مسکه او د دین ټیکداري مسکه کم دی د دین یو جز دی دارنګ نور احکام د اسلام چې دی یو حکم کې خطه او ځل اسلام کار کوم نه ادخلوا فی السلم کافه داخل شي په اسلام کې پورا پورا ولا تتبعوا او تابعداري مکوئ د قدمون د شیطان بشک دا شیطان چې دی تاسو لپاره دشمن ښکار دی فاین زللتم د جهاد نه منونکو لپاره تخویف
چې څوک جهاد نه انکار کوي هغه پر تخویف فاین زللتم کرتا سو خویدای من بعد ما رستو اغه سنه جاتکم چراغلی تاسو تل بینات خار دلائل فعلمون بوشی تاسو ان الله بشک الله تعالی عزیز زورا ورده حکیم حکمت والده هل ينظرون د شری یهود رپارا تخویب د اخرت هل ينظرون اید انتظار نه کوي الا ان مگر د دې خبره یاتهم الله چرا بشید الله تعالی فی ظلال بصورو کې من الغمام د وریازنا والملائکه فرشتي وراشي وقضي الامر او فیصله بوشي د عذاب و الى الله او خاص الله تعالی ته ترجو الامور واپس ګرځول کېږي ټول کارونه سل بنی اسرائیل ترغیب ورکې جهاد ته او مثال د مخکینو امتونو مثال سل بنی اسرائیل تاسو کا پیغمبره د بنی اسرائیلونه کما تیناهم چې سمرا ورکړو مونږ دیتا من آیت بینه د نخو واضحونه د نخو ښکارونه ومن یبدل قانون د الله داده ومن یبدل چاچی بدل کو نعمت د الله چې جهاد ده من بعد ما رستو د اغه سنه جاتو د سکر اغلوی فإن الله پس بشک الله تعالی شدید العقاب سخت سزا والده زینا للذین کفروا دې ځکه وای چې د جهاد نه منکون کې شی سره نو جهاد لږ بندن زی نو دوه سيزونه دي یو د دنیا محبت ده او یو د مرګ نه یاره ده د دنیا محبت راشي د الله دین سره مینا کمش تکلیف نشي برداشت کوله د مرګ نه یریږي د آخرت خوشاله تهیری وی نو جهاد نشي کوله الله وی زینا للذین کبروا هستکل شوی ده کسان تا کبرو چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند دنیا سره مینا ده ويسخرون من الذين امنوا او ټوکی کیدا کافران مؤمنانو بسې والذین ها کسان اتقوا چې پرهیزګاری کړي دا فوقهم د پاسه د نبی یوم القیامه پرز د قیامت او الله تعالی روزي ورکي هغه چاته بغیر حساب الله روزي ورکي هغه چاته چوغواړي بغیر د حساب نه کان الناس امه واحده دل کی علت ذکر کوي د مشروعیت د جهاد یعنی دا ټول خلق چو دا یو ټولګیو نو دیت الله انبیاء راولېګل یو ټولګیو دای کی اختلاف پیدا شو نو الله انبیاء راولېګل نو چا چې انبیاء خبره ومنله نو غیله بشارت ورکي او چې څوک نه مانی غسر جهاد وکا مشروعیت د جهاد کان الناس ودا ټول خلق امه واحده ډله یو ټول خلق په یو دین باندې ولاړو نو فاختلفوا د اختلاف پیدا کو فبعث الله تعالی راولېګل النبینا پیغمبران مبشرین زیر ورکونکی ومنذرین ير ورکونکی وانزل معهم الكتاب الله راولېګ د سره کتاب بالحق د پار د حق د دې لپاره چې الله فیصله وکي یا پیغمبر فیصله وکي بین الناس بمن خلقو کې فيما په هغه مسلو کې اختلافو فيه دې په کې اختلاف کړي دي و ما اختلف فيه او اختلاف نو کړي په دې کتاب کې مگر ها کسان اوتو چې هغه د علم ورکړل شوی وو من بعد ما رستو د هغه سنه جاتهم البينات چراغ لغې سکخکار دلائل بغیم بینهم د وجه د زدنا په مس پل کې شیخ القرآن د پینډای په دې ځای باندې وی اختلاف چاو کو او کله وکو او ولې وکو اختلاف وکو مولیانو کله وکو چې کله وسکه په حلاله د دین او ولې وکو د زد نه وکو نو ګورم وما اختلف فيه اختلاف نو کړي په دې مسله کې الا الذين اوتوه مگر مولیانو کو اوتوه هغه چاته وي چې قدر کتاب علم ملاوي او دا اختلاف کله وکړو من بعد ما جاءتهم البينات رستو د هغه سنه چې دلالو تخکاره میلاو شو او دا ولی وکړو بغیم بینهم د وای د زدنا په میس پل کې فهد الله تعالی توفیق ورکو الذين ها کسالتا امنو چې ایمان راوړل لما د هغه مسلو اختلافو فيه اختلاف کړو پاره کې من الحق کې د حق نه باذنه په حکم خپل سره الله تعالی توفیق ورکي هغه چاته چې الله تعالی غواړي طرف دلار نیغه ام حسبتم ان تدخلوا په دې آیات کریمه کې ترغیب ورکي jihad ته ترغیب دے آیات کریمه کې jihad ته او حاصل لا دے
چې ګوره ته دعوت ال الله چلے نو ډېر تکلیفونه به در باندې راځي، مصیبتونه به راځي، او هغه تکلیفونه به برداشت کې اله به ته یو مقام ته رسې. او که ته وایې چې ما کلمه وویله او بس به جنت ته لاړ شم، نو داسې خبره ده. په کلمه ویلو باندې جنت ته نه ځي، تکلیفونه به برداشت کې. حدیث کې راځي اشد البلایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، زیات تکالیف او امتحانات په انبیاء باندې راغلیو، بیا د هغوی په تابعدارو، بیا د هغوی په تابعدارانو باندې. حدیث کې راځي خباب رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره ناستو او دی وای ما نبی علیہ السلام ته وی چې اې د الله پیغمبر ته زمونږ د پاره دعا ولې غواړې د الله نه چې الله زمونږ امداد وکړي. نبی علیہ السلام رانیخ شو او ما دې چې خباب تا د سبت را ستاسو نه مخکې داسې قومونه تیر شوي دي چې دا غي بدنونه په عرب باندې دوه ټوټې شوي دي، دا غي د بدنونو نه دوست په منګوزو باندې غوښه شو کولې شوي دي، پای د الله ر دین نه اړېدلې نه دي او تاسو لا اصلېدلې دي. حاصل لا چې تکلیفونه ورازي البا لوی مقام حاصله، که جنت دزي تکلیف به برداشت کې. ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان د دې خبرې تدخل الجنت چې داخل بشي جنت ته؟ تاسو دا ګمان دي چې بس کلمه مې ویله او جنت ته بزما؟ نو ته مسانه کې کنه وای ته چې یو پر سبحان الله وای نو طالب الله تعالی دومره غټونه په جنت کې ولګي چې 500 سال چې کم دی دغه تیز رفتار اس منډي وای دغه د غټواله به ختم نشي. به سبحان الله جنت ته ورسي، سبحان الله باندې به جنت ته رسي او تکلیف برداشت کې عقیده برابر وي. ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو اند دې خبره تدخل الجنت چې داخل بشي تاسو جنت ته ولما یاتکم او لعنی راغلی تاسو ته، لعنی راغلی تاسو ته مثل الذين واقعات ده کسانو، واقعات ده کسانو، واقعات ده کسانو چې ترشید مخکې تاسو نه مسحتهم الباساء رسیدلی وغیتا بدنی تکلیفونه وزورا او مالی تکلیفونه، هغه ته تکلیفونه رسیدلی وزلزلوا او جلا کول شي حتی تر دې پورې وزلزلوا جلا کول شي کنزل وته شي ردی باندې وته شي حتی تر دې پورې یقول الرسول چې وی با پیغمبر، حتی تر دې پورې یقول الرسول چې وی با پیغمبر بوي والذین آمنوا ها کسانو چې ایمان راوړو مغهود سره متا نصر الله چې کله بوي امداد د الله. دومره حالت سخت شوی چې پیغمبر بداوي او مؤمنانو بوي چې متا نصر الله امداد بکلوي. دې ځکه لږ پوه کوي کدی دا کې موږ دا مانو کو چې پیغمبر بوي او مؤمنانو بوي چې متا نصر الله د الله امداد بکلي، نو بیا خو سمې نه خوري ځکه چې پیغمبر خو به صبر نه وکړي. نو معنا دا ده حتی یقول الرسول تر دې چې پیغمبر بو وتوي تسلی د پاره چې الا ان نصر الله قریب، چې بشک امداد د الله نږدې دی، صبر وکړي. والذین آمنوا معه متا نصر الله او مؤمنان وی د الله امداد بکلوي، د الله امداد با کله راځي او پیغمبر بوي چې امداد د الله تعالی نږدې دی. تر دې ځای پورې لس صفاتونه د مجاهد بیان شو او سلور قوانین د سیاست مدنی بیان شو. دین رستو د تدبیر منزل اتل احکام ذکر کړي. 15 منټه وقفه وکړئ، ان شاء الله بیا بقای درس هغه کو. 15 منټ وقفه وکړئ بیا ان شاء الله درس شروع کو. بند کړئ.